هر ورځ به داسې واقعات دي نوجوان ځان پانسي که، جینۍ ځان پانسي که، ځان تیزندي که، زهر یې وخوړل، ځان یې وویشته. دا ولې وجه هم په خپله ذکر کوي چې د دې وجه نه مې ځان پانسي که په ژوند کې راته سکون او آرام نشته. بزرګان فرمایي په ژوند کې سکون او آرام ځکه ختمیږي چې کله انسان د ګناه خوند واخلي. بیا خو د ګناه خوند هغه خو معمولي غونته کې خوند دی، خو یاد ساته دنه ته څومره ختم کړی، څومره د الله نه لرې کړی. ته خو د خپل ځان مالک نه یې، په تا پسې خو پلار سخته تېره کړې ده، په تا پسې خو مور سخته تېره کړې ده، ستا نه خو ستا د خویندو ډېر امیدونه دي، ستا په مجلس کې تذکیرې کېږي چې دا نوجوان بچی به کامیابۍ ته رسي. خبر نه دی چې هغه ډپریشن او هغه ټینشن دې ځای ته رسولی دی چې هغه خو ځان پانسي کوي. حالانکه واضح پیغامات الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي لا تقتلوا انفسکم، تاسو خپل ځان مه وژنئ، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تاسو په خپل ځان هلاکت طرف ته مه غورځوئ، بهترین شاندان ژوند تېروئ. حدیث مبارک کې خو راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کم یو انسان چې په دنیا کې ځان په کمې طریقې سره مړ که، که ځان یې پانسي که، که زهر یې وخوړه، که په چاړه باندې ځان ووهه، که په تماچه باندې ځان وویشته، که د اوچت ځای نه ځان راغوزار که، که ځان یې تیزندي که او خفي که، جهنم کې به د دقې سړي سره دقه کار کي. که په چاړه باندې ځان وهلی دی په جهنم کې به وي، خو بیا به هم په چاړه باندې ځان وهي، مري به وژوندی کېږي به، مري به وژوندی کېږي به. که ځان یې ایشتلی ځان به ولي په دقه جهنم کې، مري به وژوندی کېږي به. انسان روح خو د انسان ذات خو د انسان په حواله نه دی، ستا دا روح ستا دا ژوند دا ستا سره امانت دی د الله سبحانه وتعالی د طرف. لہذا چې د الله سبحانه وتعالی د طرف نه ستاسې یو امانت دی نو ته به دې کې خیانت نه کې، د دې ژوند حفاظت به کې، د دې ژوند کې دې خیانت وکړو الله به دې جهنم ته ګذاري ګوره.